د امیرانو کبیرانو شهزادګانو شوق دی نو ما وی چې په دې باندې حق چې څنګه د پیسې والا د کس چې کوم ډېر غټ فیسونه ورکوي او مه کرنګي د غریب ماشوم په هم دی نو بیا داسې ماشومان چې هغه سټریټ کیډز وو نو هغوی په دې خبره پوهولې خپلې لارې له راوسته ډېر زیات ګران کار وکړو. زموږ په دې ژوند کې رنګونه راغله نو مطلب دې رنګ سره زموږ ژوند او غونډه زندګي بدله شوله. کاشف عارف یم دا وخت د پېښور په یو داسې ځای کې موجود یم زما د شاته به د تاسو ته رنګیني ښکاري دا د هغه ماشومانو دپاره جوړ کړی شوی دی کوم ماشومان چې موږ ته په عام ژوند کې خو یا په لارو کوڅو کې په ګن ټولولو په نظر راځي او یا د چا کورونو کې په کار کولو په نظر راځي یا مصري خانو کې وي هغه ماشومانو دپاره دغه ځای جوړ کړی شوی دی ته مختلف هنرونه ښوولی کېږي د پینټینګ سره سره دی ته د کپړو ګنډل زده کولی کېږي دلته بیا په د کمپیوټر کلاسونه ورته اخیستل کېږي نور کلاسونه دلته اخیستلی کېږي د دې انسټیټیوټ په اړه چې موږ ورته انسټیټیوټ وایو د دې په اړه به نور معلومات موږ تاسو له درکوو موږ سره اوسئ. موږ سره د رنګیت ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم دی تاسو ته مخکې ما هم خبره وکړه د دوی چې کوم مشره ده هغه موږ سره موجوده ده جلوت هما میډم دوی دا هر څه چې کوم دي په خپل سر باندې کړي دي د اول نه واله تر اخره پورې او مخکې هم چلی دوی نه په دې اړه معلومات کوو ټول ناول خو ستاسو ډېره مننه میډم چې موږ له مخ راکړو بیا دا سوچ هم څنګه وکړو په پېښور کې بیا د هغه ماشومانو دپاره کوم چې په لارو کوڅو کې ګن راټولوي یا د چا په کور کې کار کوي د هغې دپاره تاسو څنګه دا سوچ وکړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. د رنګیت ویلفیر ارګنایزیشن افتتاح ما 2 کاله مخکې کړې ده خو دا سوچ چې کوم دی نو زه به داسې وایم چې ما جوړه پیدایشي ځان سره یې راوړی ځکه چې زه پیدایشي آرټسټ وم ور ما به اکثر لکه په خپل ژوند کې هم د ډېرو سختو نرمو نه تېره شوې یم نو دا کرنګ به زما ذهن کې دا سوچ و چې د غریب ماشوم دپاره څه وکړم او که هغه سره پین نو د برش طاقت ورته ورکړم. آرټ په باره کې ویلی کېږي چې ډېر د امیرانو کبیرانو شهزادګانو شوق دی نو ما وی چې په دې باندې حق چې څنګه د پیسې والا د کس چې کوم ډېر غټ فیسونه ورکوي او مه کرنګې د غریب ماشوم په هم دی نو دا کرنګې دا سوچ ما ته راغلی و ما د خپلې ادارې بنیاد ایښی. په دې کې تاسو سره تر اوسه پورې څومره ماشومان دلته راغلي دي خپله راغلي دي یا مطلب تاسو ته چا ویلي چې یاره زموږ دا ماشوم ځان سره کوي؟ دې کې زیات ما سره د باړې ماشومان دي چونکې موږ چېرته کې اوسېږو هلته نه یو ورکوټې شان د لارې په ذریعې زموږ دې سره کنیکشن دی نو شروعات خو موږ د یو ماشوم نه کړي د ورکوټې ماشوم نه او دا کرنګې دي یو بل سره هم ډېر زیات تړلی شوي چا ملګري بل له ویلي یا چېرته زه اتوار بازار کې ما پکې ډېر داسې ماشومان دي چې ما ورسره خپله خبره کړې وه ما راوستي نو اوس ماشاءالله ما سره د 256 نه تعداد سوا دی. پهله کې دې ته تاسو صرف پینټینګ خولو که نه نور څه هم ورته دې سره شروع کړي وو؟ شروعات موږ د پینټینګ نه کړي دي او څنګه چې وخت تېرېدو نو داسې نور سکلز پکې راغله کمپیوټر دی پکې نور ایجوکیشن دی پکې ټیلرینګ دی پکې فیشن ډیزاینینګ دی او دې نه علاوه بیوټیشن کورسز دي. دغه ماشومان خو که موږ بهر په کوڅو کې ګورو یا په نور ځایونو کې ګورو نو د دوی کردار چې کوم دی دوی ته خو لکه هغه شان تربیت نه ورکړی شوی نو تاسو څنګه پیله کې به تاسو ته څه محسوسېدل چې یاره سخت هم تېره کړې ده یا د دې حالات پیله څنګه وه اوس څنګه دي؟ ډېره زیاته لکه ګرانه وه په شروع کې ځکه چې آرټ خو یو داسې سوفسټیکیټډ شی دی چې ډېر منفرد او مختلفه خلک چې آرټ کوي نو بیا داسې ماشومان چې هغه سټریټ کیډز وو نو هغوی په دې خبره پوهولې خپلې لارې له راوسته ډېر زیات ګران کار وکړو دغه ماشومانو خپله هم ډېره زیاته برخه ده ځکه چې دوی موږ سره ماشاءالله ډېره زیاته وفا وکړه کوم ماشوم چې 2 کاله مخکې ویډیوګانو کې تاسو ګورئ هغه اوس هم اویلیبل دی نو دا به چې د هغې تربیت کول لږ سخت کار و خو د الله تعالی ډېر شکر دی چې موږ په خپل مهم کې کامیابه شو او اوس دا ډېر ماشاءالله کرامت انسانان دي. نو د دې د شاته خو ظاهره خبره ده ډېر لوی لاس دی زما خپل محنت دی نو دا ده چې د دې په شا باندې خو زه یم اوس خو د الله تعالی شکر دی چې ټول خلک پکې موږ سره ولاړ دي. مطلب هیلپ کوي خلک نو شکر دی چې څنګه خلک خبرېږي کار مخکې کېږي نو دکه دا کرنګې کار مخکې روان دی او ډېر پکې خلک اوس داسې شامل شوي چې موږ سره کار مخکې وړاندې کو. دې کې لکه مطلب چې کوم ماشومان دلته نه فارغ شوي دي
یا تاسو کتلی چې مطلب چېرته غټ شو کې حصه اخیستي یا غټ ایگزیبیشن کې حصه اخیستي؟ دلته زموږ د دې ماشومانو تر اوسه پورې 3 خپل ایگزیبیشن پېښور یونیورسټۍ کې شوي او وروسته د عید نه یو 2 ورځې مخکې زموږ افغان کمیشنریټ کې ایونټ شوی نو دا کرنګي څنګه چې وخت تېرېږي نو د دې ایونټس وغیره هم هغه حساب سره لکه مخکې کېږي لګیا دي. د ماشومانو د والدینو د طرف نه څه فیډبیک راځي تاسو؟ نو مخکې خو ډېر خراب و خو اوس ډېر ښه شوی. مخکې خو هغوی ته اړو پته نه وه چې را بچي څه کوي. هغوی په دې سلسله کې خپله داسې و چې نابلده و خو د الله تعالی شکر دی څنګه چې وخت تېر شو هغوی وکته چې د دې تربیت ډېر مختلف انداز سره وشو نو اوس ټول ډېر یو پازیټیو سوچ سره ټول مونږ سره پکې شامل دي. صحیح شو. ډېره مننه. کتونکو موږ ته دلته شاته ماشومان لګیا دي دوی په پینټینګ کې مصروف دي دوی سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم ماشوم. السلام علیکم. ستا نوم څه دی د کوم ځای ته؟ زما نوم نمان دی او زه رباړی یم. څومره وخت یې دلته وشو چې راغلی؟ زما دلته 2 کاله وشو چې دلته راغلی یم. دلته ته پینټینګ کې که نه نور څه هم کې؟ جی دلته پینټینګ دی او پر پینټینګ کې بیا مختلف داسې نور دي روکس دی ګلاس پینټینګ دی کلیګرافي ده پکې. صرف پینټینګ باندې تا توجه ورکړي؟ جی دې ټایم کې خو پینټینګ کې بالکل فوکس پینټینګ باندې دی او دې کې مطلب دی کې انګلیش کنورسیشن هم دی او مونږ خو سکول ته نه ځو نو دلته مونږ سکول هم وایو سره. مطلب سکول هم دلته تا ته ښودلی کېږي؟ او چې دلته سره سکول هم ښوولی کېږي. نو مخکې ژوند دې څنګه اوس څنګه یې؟ مخکې ژوند خو ډېر مطلب لکه مختلف و. اوس ژوند چې دی که نه ډېر ډفرنټ شو. اوس ډېر مختلف دغه پکې راغلل مختلف پکې هر سره راغلل. زموږ په دې ژوند کې رنګونه راغلل نو مطلب دې رنګ سره زموږ ژوند او غونډه زندګي بدله شوله. مطلب ژوند دې بدل شوی؟ ماشاءالله اوس ډېر زیات ښه شوی دی او ډېر زیات لکه مطلب مخکې یو پکې. مطلب سوچ دې څه دی چې مخکې لاړ شي یا غټ شي څه طرف ته به ځي بیا؟ نو اوس خو مطلب شوق هم سره پیدا شوی بالکل فوکس هم په پینټینګ کړی دی مطلب اخري ژوند پورې د پینټینګ کې او مخکې به انشاءالله ځم پکې. صحیح شو. ډېره مننه. کتونکو تاسو به د دې ارګنایزیشن د په اړه به تاسو ته معلومات هم میلو شوي د ماشوم خبرې هم تاسو واورېدې. تر بل پروګرامو پورې موږ له راکړي اجازت د الله په امان.